बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम नन मावी शेरा यो मखसूस सूरत हाल दे पदे बांधे ज़ख्पल नजरिया नजर ताऊ सर शेयर कम गदा दे दोस्तों रोज़ना ज़दा सुगोरम आप सोशल मीडिया बांधे खलक दे बखास तोगा आगा खलक ची अफगानिस्तान को तबाह कर द अफगानिस्तान पुख्ताने दे हत रौरा से दिल ची पसलो के 90% दी नुमाइंदगी दगा हल दे द शनाख्त द टोल न घटा मसला अगुई त पेखा दा आगा खलक उस लगिया दे पाकिस्तान के कोशिश की चे पुख्तून चे कम दे आगा यो वारे बिया लस काला कोई पुख्तून दे रियासत खिलाफ द मजहब पनुम बांधे वो जंगाओ हम दगा खलको चे कल बेवे रियासत चे कम दे काफिर दे कल बे रियासती इदारों पर से खबरें कवले अवागा द स्वात न रवाला तर टांग का पूरी दा से इलाका द पुख्तनो नवा चे अल दे के मिलिट्री ऑपरेशन बिया द दगा खलको खिलाफ न के दिल हम दगा खलको चे द पुख्तून जवान पुख्तून बच्चे दिल बे पर जहन के दा खबरें के दिल वस कलना चे दा वाक़यात मखे तर रोان दي په خاصه توګه وزیرستان کې چرته چې سوره زوراسي موږ ګورو چې را د دهشتګردي واقعاتو کې تیزی راغله دا بیا د پښتون تحفظ مومنت غړي عارف وزیر دا وې د شهادت نه پس حالانکه عارف وزیر شهادت چې کوم چې څومره غندنه وشي دا کم دی خو هغه داسې پیش کولې کېدی شي لکه چې دا ریاست وجلی یا د ریاست ادارو وجلی د هغې خلاف یا د پاکستان خلاف خبره بیا هغې آړ کې چې کوم دی په دنیا کې چې چرته هم دا یو څو کسان دي د پاکستان خلاف پروپاګاندا بیا د پښتنو خلاف پروپاګاندا کنزل کول بد وهل دا خو دا خبرو انداز نه پته لګي چې دا خلک سیریس نه دي دا خلک سنجیده نه دي خو بیا هم یو کوشش کوي چې د پښتون زلمی په ذهن کې د ریاست خلاف د ریاستي ادارو خلاف د قانون خلاف چې کوم دی یو ګن پکې واچي یو پروپاګاندا وکي زه دا خبره کوم چې مونږ له د دې خلکو نه د چې کوم دي ځان تیار او دا کول پکادوم دا خلک ته دوی आवाज مونږ پسې کنزل نه کی دا په افغانستان کې الته کوم د علماو پسې کنزل کی الته کوم د سیاسي مشرانو پسې کنزل کی الته کوم د چې کوم اتنیکی مشران دي دا غوي پسې کنزل کی او ډېر خرابي کوم دغه خلک ته دا کنزل مار طبقه چې کومه ده د پاکستان پسې کنزل کول د پاکستانی ادارو پسې کنزل کول د پاکستانی پښتنو پسې کنزل کول او د دوی ایجنډا صرف دا ده صرف د دوی ایجنډا دا ده چې دا پښتون کلک په عزت کې دی دلته کې کلک معاشره کې یو مقام دی که په تجارت کې یو مقام دی که په فوج کې یو مقام دی که په بیروکراسي کې یو مقام دی که نن په حکومت کې نن کومګو په حکومت کې واحد ستا یو لس نه زیات فیډرل منسټر چې کوم دي اهم بیروکراسي سیټونه باندې ستا پښتانه په فوج کې په دلته کې دي اوس دا خلکو ته دا چې کوم دي دا نشي هضمولې چې نشي هضمولې نو دوی دغه شانتې اوس لکه د عارف وزیر سره دغه د فیملی سره چې څومره پورې سمپتیز د همدردۍ اظهار وشي هغه پکار دی د هغه چې چا وجل دی د هغې خلاف خلکو چې کوم دی د ریاست نه غوښته پکار ده چیرې لکه د دغه خلک تېرونې هغوی له دې سزا ورکړی شي په ځای د دې موږ ګورو چې د ریاست خلاف ماشومان راپاسي د هغوی نه خبرې دغه کوي هغه داسې چې د ذهن له ګنده کولو کوشش کوي د خلکو نور هېڅ ایجنډا نشته د ایجنډا صرف دا یو موټی خلک دی خپل سیاست چې کوم دی هغه په دې باندې چمکاوي خپل چې کوم دی د هغوی زر دغه سیوا کول دي په افغانستان کې دوی تباہي راوستې ده اوس په پاکستان کې هم دوی دا تباہي کوي نو زه د ویډیو په ذریعه باندې خاصه توګه باندې خپلو پښتنو ته او بیا د افغانستان پښتنو ته هم چېرې د هغوی له هم لږ د عقل نه کار اخیستل پکار دي چې دا د دوی سره 40 کاله کې څه وشو اسانه خبره ده دا د بار خلکو زموږ سره وکړو د بار نه خو راغلې خو ستا خپله کور کې هم څه مسله به وه اوس دغه خلک لګیا دي په پاکستان کې داسې مسلې پیدا کوي پښتنو ته چې دوی د ریاست خلاف د ریاستي مشرانو خلاف هم دغه کنزلمار طبقه جوړه کی هم دغه جګړماره طبقه جوړه کی نو زه دا ما د ویډیو په ذریعه باندې زه دا خاص کوم چې د دې خلکو نه مونږ ته چې کوم دي ځان خبرول پکار دي دا خلک چې کوم دي دا مونږ د پښتون قوم دشمنان دي او زمونږ په خپله جامه کې دي په پښتو کې خبرې کوي خوږه ژبه به وي درته خوږه شعرونه به وي خو اصل کې دا د پښتون دشمنان دي دوی نه د پښتنه په خاوره باندې نه په افغانستان کې امن غواړي نه دوی په پاکستان کې امن غواړي په خپله باندې په یورپ کې ناست دي په اسټرالیا کې ناست دي هلته کې مزې کوي هلته کې د حکومتونو چې کوم دي بالکل د غلامۍ نه متزیات دغه دي خو دلته کې چې خبره راشي نو داسې خبره کوي چې لکه دوی هلته کې نه ډېر زیات آزاد دي نو زه دا ګڼم که په بهر کې په میډیا کې دي که په نورو ادارو کې دي د دې خلکو نه به مونږ ځان بچ کوو د دوی خلاف چې کوم دی یو کمپین به پکار وي ګینې د دوی ایجنډا دا ده چې څنګه د اسلام په نوم باندې پښتون تباه شو دغه شانتې اوس د قومیت په نوم باندې تباه شي د دوی بچي به مزې کوي د دوی سره د امریکې نیشنلټیز ده د یورپ نیشنلټیز ده د اسټرالیا نیشنلټي د
کاناډا نېشنلټي سره د دوی بچي به هلته کې سبق وي هغه به هلته کې ژوند انجوای کړي د دوی به دغه کړي او دلته کې به مونږ چې کوم دی زموږ به دغه حالي کوم چې د افغانستان دی نو د دې خلکو نه به د مرنو ځان ساتل پکار دي پښتون قوم ته یو شی پکار دی او هغه امن دی هغه سوکالي ده هغه سیالي ده د نورو قومونو سره